السلام علیکم ګرانو ملګرو د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې مختیار ساګر یو ځل بیا حاضر دی. ګرانو ملګرو نن درته په ویډیو کې هغه طریقه ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې آیا یو ښایسته او ښکلي لیکایي چې کومه ده کوم ښکلي کمنټونه څنګه تیارولی شئ. خپل ملګرو ته په کمنټس کې ښایسته کمنټ څنګه کولی شئ د لیکلو مکمل چې کومه طریقه ده او کوم اپلیکیشن باندې ښایسته لیکل کیږي چې تیار لیکل پکې هم پراته وي او آیا تاسو پکې په خپله مرضۍ باندې کوم لیکل دي هغه هم کولی شئ. کمنټس تیارولی شئ، SMS تیارولی شئ. نو ښه ښایسته او سټایلي لیکل درته نن ښیم. نو ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې درته یو درخواست کوم که تاسو چېرې زموږ چینل MS آفیشل چینل نه سبسکرایب کړی نو زره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر یو نوی ویډیو چې کومه ده هغه په ټایم در رسي او تاسو ته پیدا اخلئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو مینوالو د ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ سیمپلی پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو چې کوم دی نو سرچ راوړئ. په سرچ کې به تاسو ورکئ سټایلش پوینټ. نو دا چې تاسو کله ورکړو نو تاسو ته به په دې کې مختلف قسم چې کوم اپلیکیشن دي دا تاسو کتلی شئ. دا به تاسو ته راواخلي. نو ملګرو زه درته نن هغه یو اپلیکیشن په دې کې ښیم کوم کې چې ښه ښایسته ښکلي لیکل کېږي. داسې مختلف ډېر شي خو زه تاسو ته پکې کوم اوریجنل چې کوم دی تاسو دا یو به سلیکټ کړئ. دا وګورئ دا تاسو ما دا سلیکټ کړو. نو ملګرو دا الریډي ما سره انسټال دی. تاسو ته وایي اپډیټ یې کوم ته وایي نو زه یې اپډیټ کوم او تاسو به یې څه کوئ چې نوی به یې د دې ځای نه انسټال کوئ. نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ ما خپل اپډیټ کو او ستاسو دا چې کوم دی نو تاسو به دلته کې دا نوی اپلیکیشن چې کوم دی دا به د دې پلی سټور نه تاسو ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ګورو دا اوس زما دا چې کوم دی اپډیټ کېږي تاسو به خپل هغه نوی د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ګورو چې څنګه دا ډاونلوډ شي تاسو ته پکې مخکې طریقې ښیم ښه ښایسته دا ګورئ زموږ اپلیکیشن چې کوم دی دا اپډیټ شو. تاسو به لاړ شئ سیمپلی دا به کوم سکرین باندې دا کوم اپلیکیشن دی دا به کولاو کوئ. دا تاسو کتلی شئ ملګرو چې څنګه دا تاسو کولاو کو به دې کې مختلف آپشنې دي. دې کې ګورئ ملګرو خو د ټولو نه اولنی چې کوم دی دا یو نو دې کې تاسو دا کتلی شئ. دا تاسو ما کولاو کو دا سینګ کوئ. دې کې مختلف قسم چې کوم لیکل دي دا ګورئ دا تیار دا پکې تاسو هم په دغه سټایل باندې کوم چې دې کې ورکړی شوي دي نو دغه پکې تاسو په خپل مرضۍ باندې خپل څه لیکئ نو هغه پکې بالکل په دې کې تاسو لیکلی شئ. دویم سټایلش دا چې تاسو کله دغ کو نو دې کې ګورئ تاسو دا چې بر تاسو ته لیکل دي ګوډ آفټرنون نو دا چې تاسو کله ریمیو کوئ ورانی کوئ واپس دا تاسو کتلی شئ ملګرو په دې ځای کې تاسو هر څه خپل د مرضۍ لیکلی شئ. دا ګورئ زه پکې اوس خپل نوم لیکم مختیار ساګر. نو ملګرو دا څنګه کوئ دا چې پکې تاسو د خپلې مرضۍ څه لیکئ کوم کمنټس جوړوئ د چا نوم لیکئ خپل پیج دپاره نوم جوړوئ د بل څه شي دپاره داسې یو ښایسته نوم بل تیاروئ. نو هغه به ملګرو د مختلفو چې کوم ښکلي ډیزاینونه دي هغه ټول په دې کې پراته دي. نو دا راته نن هغه اپلیکیشن ښیم چې د کمال نه ډک اپلیکیشن دی. دا تاسو ته کتلی شئ دې سره مختلف کامې ورکولی شئ هر څه چې نو ستاسو د ضرورت مطابق چې کوم دي دا تاسو د دې سره مکمل لیکلی شئ. نو دا چې کوم دي دا تاسو کتلی شئ ملګرو چې دا خپل نوم پکې ما ولیکو دې ځای کې دا کم سټایل ته تاسو اړوئ. نو بالکل دا چې کوم دی نو دا تاسو هم په دغه سټایل باندې ستاسو دا لیکایي چې کومه ده دغه ستاسو هم په دغه طریقه باندې لیکلی کېږي. نو ملګرو دا ګورئ ما پکې مختیار ساګر وهلی دی. نو دا ګورئ که ټول زما نوم چې کوم دی دا په مختلفو سټایلونو کې چې کوم دی نو دا اوس ولیکلی شو. اوس تاسو خپله مرضي ملګرو چې په کوم سټایل کې چې دا تاسو کاپي کوئ او یا په کمنټس کې چاته لیکئ یا نور داسې په SMS کې نو ملګرو دا ما خپل نوم کاپي کوم. دا سیمپل دا اوس تاسو ته مخامخ ښیمه په SMS کې بالکل دا تاسو چاته لیکئ نو څنګه کوئ دا ملګرو په دې SMS هم لیکلی شي هر څه لیکلی شي. ما چې کوم نوم لیکلی ملګرو دا ما هغه ځای نه راوړو دلته کې مې کاپي کوم. نو دا سیمپل تاسو کتلی شئ ملګرو بالکل هغه نوم چې کوم دی نو هغه دلته کې هم هغه شانتي په سټایل کې دی کوم چې هلته کې نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ. نو ملګرو بالکل تاسو دا کتلی شئ چې ما کوم طریقه باندې خپل نوم ولیکو او واپس مې هغه کوم ځای کې په پیسټ کو هلته هم په هغه طریقه باندې و ملګرو. په دې کې مختلف نور کوم کمنټس چې تاسو ورکوئ په فیسبوک کې په تصویرانو باندې نو دا تاسو کتلی شئ چې په دې کې تیار چې کوم کمنټس دي نو بالکل هغه پکې هم پراته دي. دا مختلف هر قسم کمنټس په دې کې تیار پراته دي په سټایل باندې هر قسم سټایلش جوړ شي. نو ملګرو دا تاسو د دې ځای نه داسې هم کاپي کولی شئ او دا رینیو کولی شئ چې دې کې کوم خپل مرضۍ لیکایي د هغه تاسو وکړئ. نو ګورئ د دغه ځای نه ما دا کاپي کړو. دا تاسو چې کوم دي نو په میسج کې هم لیکلی شئ او په کمنټس کې چې چاته ښه کمنټس کوئ نو دا د هغې لپاره هم دا تاسو چې کوم دي نو دا تاسو تیارولی شئ. دغلته کې په خپل مرضۍ باندې کمنټس تیار کړئ او بیا آیا که په فیسبوک کې کمنټس کوئ یا یې په میسج کې چاته لیږئ نو دا ستاسو چې تیار کوم کمنټس دی دا تاسو سره هلته کې تیار پروت وي.
نو دا هغه ځای نه تاسو دا کاپي کوئ په ښه به سټایل باندې ښه په طریقه باندې نو هغه تاسو بیا نورو ملګرو ته چې کوم دی مخې ته شیر کولی شئ. نو ملګرو تاسو کتای شئ چې ما په کومه طریقه باندې تاسو ته دا کمنټس کاپي کړه او هلته کې چې کوم دی ما پیسټ کړه. نو ملګرو دې کې مختلف چې کوم تاسو په خپله مرضۍ باندې لیکل کوئ نو د هغې لپاره دا کیبورډ هم شته چې دې کې تاسو څه لیکئ نو په خپله مرضۍ باندې ولیکئ. د هغې بیا مختلف چې کوم ډیزاین دی نو هغه له په خپله مرضۍ باندې ورکولی شئ. دا ګورئ زه ساګر جان مې ولیکو دا دې اوس تاسو ته زه سټایلونه ښیم. دې کې تاسو ګورئ دې ځای ته به راشئ. دې کې کلر دی دې کې کوم کلر تاسو کوئ دا خپل کلر یو هغه کلر سلیکټ کړئ. بیا دې کې لاندې سټایلونه دا تاسو کتای شئ چې په کومه مرضۍ باندې تاسو خپل په مرضۍ دغه کوئ نو ستاسو په مرضۍ باندې به هغه شانتې لیکل کېږي او ښه ښکلي زبردست سټایلونه دي پکې چې حیران به ورته پاتې شي او هغه هم په موبایل په اسان سیسټم باندې د کمپیوټر او د لیپټاپ ضرورت درته پاتې نه شو ملګرو. په دې کې هر قسم لیکای چې کوم ده په پینټرۍ باندې تاسو خپل لیکل کولی شئ چې چاته هم ضرورت نشته. نو هر قسم کدي تاسو کتلی ملګرو چې زیاتره په فیسبوک باندې کوم ملګرو داسې پوسټونه ورکړي چې آیا هغو ته دا دې پته نه لګي نو هغو تپوس کوي د یو بل نه چې دا په کومه طریقه باندې دا لیکل کېږي دا دغه کېږي. نو ملګرو دا بالکل دا هغه ښکلی سیسټم ما تاسو لپاره راوړ او تاسو ته مې دا پروګرام مخکې کو چې کوم اپلیکیشن باندې ښکلي لیکل کېږي. په دې کې تاسو مختلف چې کوم دي نو تاسو دغه هم کولی شئ لیکل هم کولی شئ. د دې نه لاندې دا تصویر چې کوم دی دا هم سلیکټ کولی شئ چې په کوم تصویر باندې تاسو لیکل کوئ هغه تصویر د دې ځای نه سلیکټ کړئ او د دې لاندې بیکګراوند کې چې کوم تصویر دی هغه تاسو د هغه استعمالولی شئ. نو ملګرو د دې سره سره په دې اپلیکیشن کې یو بل خوندور خبره دا ده چې د دې کیبورډ کم سیټینګ دی هغه تاسو د دې نه وکئ نو تاسو چې بیا کم لیکل کوئ نو هغه به ټول ستاسو دغه سټایلونو کې کیدای شي چې کوم قسم باندې تاسو بیا لیکل کوئ خو د دې ځای نه به د دې خپل د موبایل دا کیبورډ چې کوم دی د دې سیټینګ به وکئ نو ستاسو چې کوم لیکل دي بیا هر یو لیکل به ستاسو بیا په دغه ډیزاین کېږي او دې کې مکمل لا تاسو کتای شئ ملګرو چې مختلف قسم سټایلونه پراته دي چې کوم قسم ستاسو زړه مني نو ځان له ترې هغه شانتې لیکل کولی شئ. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي لایک کمنټ ضرور وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مهرباني.